او دغه د تقریر او تحویل په لحاظ سره بیا د بيد د ظهور ترازی نو چې عام مسلمانان د چا د لاس او د جبې د ضرر نه بچ پاتې نشي کامل مسلمان نشي کېدی نو چې خواص ته بچ پاتې نشي بیا به کوم مقام معزز مونږ ته چې اسلام کومه طریقه ښودلې چې یو مسلمان په بل مسلمان ورشي نو دې په سلام اچي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ته دې سلام یو فلسفه دار چې دا مسلمان کله د بل مسلمان سره ملاو شو او دی وتی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو د دې غرض هم داري چې زما په ملاوېدو ته اونې یریږي ځکه چې زما د لاس او د جبې د ضرر سلامتی دی پتا باندې ته زما د لاس د ضرر نه محفوظ یې زما د جبې د ضرر نه محفوظ یې د سلام یو فلسفه دام چې دې په د سلام واچي هغه د جواب ورکړي چې یاره ته څنګه دا خیال لري چې ته مؤمن مسلمان او زما د لاس او د جبې د ضرر نه محفوظ نو تم زما رور مسلمان زما د لاس او د جبې د ضرر نه هم ته په سلامتی آګي سبحان الله نو غرض د سلام دا هم دی نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایل چې مسلمان کامل هغه څوک دی چې نور مسلمانان داغه د لاس او د جبې د ضرر نه محفوظ پاتې شي او کچري دغه سی وی چې دی په هغه وخت کې په جبه باندې داغه پورې ټوکې مسخرې کوي هغه ته چې کنځلې کوي هغه ته چې دی بد رد الفاظ وای او یا په لاس باندې داغه خلاف تحریرات کوي او د خلکو زړونو داغه نه توري داغه بیا د به ګستاخی کوي نو غالبا د داسې انسان د اسلام سره مسلمانۍ سره سکار نشته ځکه حضور علیه السلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون اڅه خو ضرر رسول ظلمن کافر تمام نه رسي زناور تمام نه رسي دارنګ د خدای مخلوق ته ضرر نه رسي خو لیکن دلته د مسلمانانو ذکر په خصوصیت سره د مسلمانانو د سلامتی ذکر دلته په خصوصیت سره ذکر شوه دی چې پاغي سورتونو کې د کفارو سره دا په بعضي سورتونو کې د کفارو سره جګړه کول دا وی تبد رد ویل دا وی غیبت کول دا وی چغلی کول دا عبادت کی شماری ځکه چې حدیث شریف کې راغلی رستو برازي بیا چې من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان التب لحاظ ساتلی شوی چې دا بد الله د رضا د پاره دا بد رسول علیہ السلام مبارک د پاره دا بد دین د پاره التب بیا چې د من زیراشي من بکې چې د بغض زیراشي بغض بکې د دشمنی زیراشي دشمنی بکې لہذا دلتا ظلمن غیبت او اذیت مراد دی دا بنک کله اسلام د پاری دین د پاری بیا خو با خامخا سکے لیکن ظلمن بدا سی دونه نه کوي چې یو مسلمان ته د بل مسلمان د طرف نه ضرر رسي د دې حدیث مبارک دا مطلب نه دی چې ظالم مسلمان کافر دی او رحم دل کافر مسلمان دا حدیث مبارک مطلب دا نه دی د حدیث مبارک مطلب دا دی چې را چې نوې مسلمان دی هغه مسلمان باندې رحم کوي هغه مسلمان پسې کنزل او بدرت نو هغه ته بدل لاس او د جبې ضرر نه راسي والمهاجر په حدیث مبارک کې راغلی چې والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه
نو والمهاجر یعنی کامل او اصل مهاجر هغه څوک دی چې د ترک د وطن سره سره ترک ګناه هم وکړي، د ترک د وطن سره سره ترک ګناه هم وکړي، نو دته اصلي مهاجر وي. او یا ګناه پرې خودل هم لغتن هجرت دی چې دا به همیشه جاری وي. د وطن نه هجرت یو وخت کېږي او د ګناه نه هجرت هر وخت کېږي. دیکھی یعنی تسلسل لے چې د ګناه نه هجرت هر وخت کې پکار او د وطن نه هجرت کله کله کی. یو وخت داسې راغی چې په وطن کې تا د اسلام کار نشو کولی، مونږ د پخکاره نشو کولی، د دین خدمت د پخکاره نشو کولی، غلبه د کفر وا تا باندې فرض دي چې دې نه لاړ شي هغه دې ته کوم ځای کې چې امن او سلامتی ده، تا ته ازادي ده د اسلام د خورول، د دین د خدمت ازادي ده تا. نو بیا ورته هجرت کې، نو هجرت چې کې سبا کې دا ځای به پرېږدي او دې نه به لاړ شي بل ځای ته، دا دې ته ترک وطن وایي. ترک د وطن دی کو هجرت دی کو ته مهاجر شي. لیکن ترک د معاصی او ترک د ګناه دا کته بل ځای ته ځو کنه جی، خو لیکن هر حالت کې به ترک د ګناه کې دې ته اصلي هجرت وایي. دا نه د میاش کې د نفس سره جهاد، د نفس سره مخالفت، دا غ خوخه پرې خودل، دا اصلي هجرت. لہذا نبی کریم علیہ السلام مبارک نے چې والمهاجر یعنی کامل او اصل مهاجر هغه څوک دی چې د ترک د وطن سره سره ترک د ګناهونو، یعنی ګناه پرې خودل هم لغتن هجرت دی. نو هغه اصل ته بیا قتل پکار. بل دا ده چې المسلم من سلم المسلمون راغلی، المسلمو د دینه کامل مسلمان مراد، خو ترسو چې دا اعتراض نشي چې د چا د لاس او جبن عام مسلمانان محفوظ نه وي. نو آیا هم داسې کس مسلمان نشي پاتې کېدی؟ دا د عام شارحینو یعنی مراد دی چې هغه وی چې کامل مسلمان نه دی. دا د کامل لفظ تقدیرا غیر راوسته دی عام شارحین، لیکن د دغه تقدیر په مستلو سره د شارع علیہ السلام غرض فوت شوه، مقصد فوت شوه چې په حدیث شریف کې د کامل لفظ ورسره نشتا چې کامل مسلمان هغه څوک. د دې وجه نه په کامل سره ترجمه کول نه دی پکار. دا موږ چې کدامو د عام شارحین په بنا باندې اوس تحقیق دا دی چې په کامل سره ترجمه کول نه دی پکار، بلکې دا حصر ادعایی دی. دا حصر ادعایی دی چې مسلمان بس هغه دی د کوم د لاس او جبه نه چې نور مسلمانان محفوظ. دلته مبتدا او خبر دواړه معرفي دي. د دې فائدہ هم دا حصر دی. همدارنګه عربي محاوره هم دا چې الناس العرب المال الابل، دا ټول د حصر ادعایی د قبیلې نه، یعنی الناس العرب اصل کې دا چې افضل الناس العرب، افضل الناس العرب، یا چې دی المال الابل اصل کې دا چې افضل المال الابل. نګورا الف لام جنسی د مدح د پاره. د دیوبند په علماء کې یو عالم دی انور شاه کشمیری سے ورته وایي، هغه د دې کې یو وضاحت دا کړی دی چې د علمي تحقیق د قیودات او د تدقیق او تعمیق تراندازي دا قید لګول صحیح دي، لیکن دا تعویل ځکه مناسب نه دی چې په دې سره په کلام کې زور باقی نه پاتې کیږي او د شارع علیہ السلام مقصد فوت کیږي.
دی وجنا کامل مسلمان آغا سوک دے دا کامل لفظ بورسرا ترجمہ